د یو انصاري رضی الله تعالی عنه مکان غورځول. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل د کور نه بهر تشریف وړلو لاره کې یې یوه قبه ګنبدداره کوټه ولیده چې اوچته جوړه شوې وه. د ملګرو نه یې پوښتنه وکړه چې دا څه دي. هغوی عرض وکړ چې پلانکي انصاري قبه جوړه کړې ده. نبي علیه الصلاة والسلام واورېدل، خاموشه شو. بل وخت هغه انصاري خدمت کې حاضر شو او سلام یې وکړ. نبي علیه الصلاة والسلام ترې مخ واړاوه او د سلام جواب یې ورنه کړ. هغه په دې خیال چې شاید خیال یې نه وي شوی دوباره یې سلام وکړ. نبي علیه الصلاة والسلام ترې بیا مخ واړاوه او جواب یې ورنه کړ. هغه د دې څنګه برداشت کولی شو؟ صحابه چې هلته موجود وو د هغوی نه یې تپوس او تحقیق وکړو چې زه نن د نبي علیه الصلاة والسلام نظر اورېدلی مومم، خیر خو دی؟ هغوی وویل چې نبي علیه الصلاة والسلام بهر تشریف وړلی و، په لاره کې یې ستا قبه لیدلې وه او پوښتنه یې کړې وه چې دا د چا ده. دا چې واورېدل هغه انصاري فوراً لاړو، هغه یې وغورځوله، داسې یې ځمکې سره برابر کړه چې نوم نښان یې پاتې نه شو. او بیا دا هم نه چې راغلی وي، عرض یې کړی وي. اتفاقاً نبي علیه الصلاة والسلام هلته په بله موقع پخپله تېرېده نو ویې لیدل چې هغه قبه هلته نشته دی. پوښتنه یې وکړه. صحابه رضی الله تعالی عنهم عرض وکړو چې انصاري ستاسو د مخ اړولو څو ورځې شوي دي ذکر کړی و. موږ ورته وویل چې ستا قبه یې لیدلې وه. هغه راغی، بیخي یې وغورځوله. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایه چې هر آبادي په سړي وبال دی، خو هغه آبادي چې کومه د سخت ضرورت او مجبورۍ وي. فایده کې لیکي دا د کمال عشق خبرې دي. دې حضراتو دې برداشت نه و چې مخ مبارک یې غمجن لیدلی وي یا یې د خپل ځان نه د نبي علیه الصلاة والسلام ګراني محسوسه کړې وي. دغه صحابي قبه وغورځوله او بیا دا هم نه چې د غورځولو نه پس د ښودنې په غرض راغلی وي او ویلی وي چې ستاسو د خوشحالۍ دپاره مې وغورځوله، بلکې کله چې نبي علیه الصلاة والسلام پخپله اتفاقاً اخوا تشریف یوړو نو ویې لیده نبي علیه الصلاة والسلام په تعمیر یعنې آبادۍ کې روپۍ ضایع کول خاص طور ناخوښوي. ډیرو حدیثونو کې د دې ذکر راغلی دی. په خپله د نبي علیه الصلاة والسلام د بیبیانو کورونه د کجورو د څانګو شپول وو چې په هغې د بوجۍ پردې پرتې وې چې د پردي سړي نظر دننه لاړ نه شي. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام چې د سفر کې تشریف وړی و، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته څه مال حاصل شو. هغې خپل مکان کې په ځای د کجورو د لښتو کچه خښتې ولګولې. په واپسۍ کله چې نبي علیه الصلاة والسلام ولیدل نو پوښتنه یې وکړه چې دا دې څه کړي دي. هغې عرض وکړو چې هغې کې د بې پردګۍ شوبه وه. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې بدترین څیز چې په هغې کې د سړي روپۍ خرڅ کېږي تعمیر دی. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زه او زما مور د خپل مکان یو دیوال سمولو چې خراب شوی و. نبي علیه الصلاة والسلام چې ولیدو نو ویې فرمایل چې مرګ د دې دیوال د غورځېدو نه زیات نږدې دی.